د موبایل سافټویر به څنګه اپډیټ کوئ او د دې فایده څه ده. اکثر زموږ د موبایل سافټویر اپډیټ راغلی موږ نه اپډیټ کړی، تاسو اپډیټ نه کړو، تاسو د خپل موبایل نه خوند وانه غستو. ځکه کله چې د سافټویر اپډیټ راشي نو په دې کې نوي اپشنونه چې دي هغه یوځای شي، د دې ټول ډیزاین چې دی دا چینج شي، د ایپسونو ډیزاین چې دی دا چینج شي، قسمه قسم د اپشنونه چې دي هغه به دې کې یوځای شي. نو تاسو له پکار دی هر کله چې تاسو د موبایل سافټویر اپډیټ راشي نو تاسو د خپل موبایل سافټویر چې دی دا اپډیټ کوئ. زموږ سره یو موبایل دی، موږ د هغې سافټویر اپډیټ کوو. نو د هغې طریقه راته ښیم چې په کومه طریقه باندې تاسو د خپل سافټویر چې دی دا اپډیټ کولی شئ. ځینې کسان وایي د دې سره ډیټا ختمیږي که نه ختمیږي، دغه شانتې ځینې کسان وایي زموږ موبایل چې دی هغې ته سافټویر اپډیټ نه راځي. د هغې په باره کې درسره هم خبره کوم، خو اول نمبر ته دا طریقه ښیم چې تاسو به خپل سافټویر چې دی دا به څنګه اپډیټ کوئ. موږ سره دا موبایل دی، دې ته اپډیټ راغلی دی. تاسو چې اپډیټ ګورئ نو لپاس تاسو ته په دې سر باندې چې دی هم شو کېږي د سافټویر چې کوم اپډیټ دی نو لپاس هم شو کېږي. دې ته د یو آی اپډیټ هم راغلی او دا نور اپډیټ ورته هم راغلی، خو هغه نوټیفیکیشن هم شو کېدو. او تاسو به سیټینګ ته راشئ او په سیټینګ کې به لاندې راشئ، لاندې چې دی لاندې به دلته کې تاسو ته ښکارېږي سافټویر اپډیټ، د ځینې په کې سیسټم اپډیټ لیکلی، هر یو ته جدا جدا لیکلی، ځکه سافټویر چې دی نو د هر یو جدا نو جدا جدا یې لیکلی. دلته کې چې وس دی نو د دې د اپډیټ زور دی په 14 کې دی که نه، دلته کې سافټویر اپډیټ دی لیکلی دی. په دې باندې موږ زور وکړو، چې په دې باندې زور وکړو نو دلته کې لاست اپډیټ چې دی دلته کې تاسو ته شو کوي چې تاسو کله اپډیټ کړی دی. نو لاندې به تاسو ته د اپډیټ هم شو کېږي. نو دا اوس چې دی په 14 ورژن کې دی او 6.1 یو آی دغه چې دی ورژن یې هغه دغه دی. دا یو آی دا ده چې د دې سره ټول سیسټم چې دی دا چینج کېږي. نو موږ به له پاسه دا ډاونلوډ انسټال چې دی دا به وو چې دا موږ څنګه ووالو. نو دلته کې موږ ته له پاسه لیکلی دی چې دا به یو آی 7.0 ته چې دی هغې ته به ځي او دلته کې د اپډیټ به تاسو ته ښکارېږي دا 15 ته رسي. لکه د دې سافټویر اپډیټ چې دی هغه به 15 شي. نو دلته کې ټول تاسو له درکړی د ام بی سایز تاسو ته هم ښولی چې په دې کې تقریبا د 3 جی بي چې دا راځي. نو لاندې به تاسو ته د انسټال نو چې دی دا به تاسو ته ښکارېږي. تاسو به په دې باندې چې دی په دې باندې به زور وکئ. چې څنګه تاسو په دې باندې زور وکئ نو د دې ځای نه ستاسو سافټویر اپډیټ چې دی دا شروع شي. دا ریکارډینګ مې له ځکه داسې کړی دی، اکثر دا موبایل چې دی دا سکرین ریکارډینګ باندې نو د دې د وجې نه موږ دغه شان دا موبایل چې دی دا ورته نیولی چې کله سافټویر اپډیټ کېږي. خو څنګه چې راته ما مخکې وویې چې د دې سره نور څه مثلا راځي، دا چې دی دا پوره ټایم علي، خو په دې کې موږ ځینې پاټونه چې دي دا به کټ کوو. نو دا اوس موږ کټ کوو نو دا دی 100 ته دی چې دی دا وررسي. نو په دې کې راځي ځینې موږ په دې باندې کټ کړو ځکه دا ډېر ټایم علي، موبایل بند شي پاو ساعت 20 منټه چې دی دا علي. خو زموږ د 2-3 اپډیټ چې دي دا راځي. که تاسو ګورئ نو په دې ځای کې موږ هم پارټ چې دی دا کټ کوو. دلته که اوس چې دی دا اپډیټ کېږي اوس په دوباره کولی شي. خو دې ته څنګه چې ما تاسو ته وویې دې ته 16 اپډیټ چې دی دا هم راغله. خو دا یو اپډیټ دی ته ښیم چې په دې باندې دا اپډیټ شي او د دې سره ښه پوره بدلي چې ده په دې کې راشي. نو دغه شان تاسو ډېر وکئ که نه، ډېر دغه کم اپډیټ چې تاسو ساتلي نو اکثر بیا تاسو ته 3-4 اپډیټ چې دی په یو ځای راغلي نو بیا ډېر ټایم علي. تاسو له پکار دی چې په ټایم سره تاسو خپل موبایل چې دی د سافټویر اپډیټ چې دی دا کوئ. نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي زموږ دغه چې دی سافټویر اپډیټ چې دی دا یې وشو. اوس په موبایل چې دی دا به دغه شي لږ ټایم چې دی دا اخلي. اوکې نو دلته کې موږ ته دا چې دی دا دغه شو سټارټ نو. دا نوی موبایل هم دی، دا موبایل چې دی دا نوی موبایل دی. نو دې ته ځکه د اپډیټ چې دی دا په یو ځای باندې راغلی. دا موږ سکیپ کړو، تاسو ته به دا سکیپ کېدی نه راځي. ستاسو خو موبایل چې دی ډایرکټ په کولی شي ځکه چې په هغې کې خپل هر سره شوي دي. خو دې ته دا اپډیټ راغلو، موږ هوم ته چې دی دلته رالو زموږ دا سافټویر چې دی دا اپډیټ شو. که دلته له پاسه تاسو وګورئ دا ډیزاین چې دی دا د دې چینج شوی. ما تاسو ته یو آی سیسټم چې دی دا به چینج شي. هغه اولنی وګوره، اول چې موږ راښکته کړو یو شانتي و، اوس چې دی دا بل شانتي شو. نو یو آی اپډیټ ورته راغی نو د دې سره زموږ د موبایل فنکشنونه چې دي هغه هم ټول چینج شو. دلته دا تاسو اوس وینئ دا ټول هر سره دغه ځای کې چینج دي. دلته سافټویر اپډیټ چې دی دا موږ ته دلته یو بل هم راغلی دی. دا ډاونلوډ چې موږ څنګه وو نو دلته کې دا 15 ورژن چې دی دا دلته کې دی او 16 ورپسې چې دی دا بل راغلی دی. نو خو موږ نه اپډیټ کوو، خو د دې یو اپډیټ نه به تاسو ته پته لګېدلي چې په دغه طریقه تاسو اپډیټ کولی شئ او د دې ډېرې غټې فایدې دي. تاسو ته نوي فنکشنونه چې دي هغه هم په دې کې میلاو شي. بس په دې طریقې سره تاسو سافټویر چې دی دا اپډیټ کولی شئ. خو ځینې کسان دا تپوس کوي چې د دې سره به زموږ ډیټا چې دا خو به نه ختمیږي که موږ سافټویر اپډیټ کوو. بل لا زموږ ډېر ټایم په دې باندې واغستو. په دې کې چې دی 2-3 اپډیټ راغلي وي، لکه 14 هم و، په 14 کې هم اپډیټ راغلی. دغه شانتې ورپسې بیا مکمل چینج کېدو 15 دغه ته ورېدو ورژن ته سافټویر اپډیټ چې دی 15 ته وروړو. 15 ته هم ورواړېدو نو 15 خو ما ستاسو سره وکړو. نو ورپسې 16 هم راغلی نو 16 پکې ما تاسو ته ونه خو 16 پکې هم راغلی. دغه شانتې د یو آی هغه سیسټم چې دی هغه پکې هم راغلی هغه 8 ته ور وختلو.
8 اور وختلو نو د هغې سره مکمل سیسټم چې دی هغه چینج شي. نو که دغه شانتې ستاسو د یو آی ورژن چې دی هغه سره هم چینج کېږي، نو په هغې کې بیا ستاسو د موبایل دا کم فنکشنونه چې دي، کمې طریقې چې دي، کم چې تاسو موبایل ګورئ، نو د دې دا ټول سیسټم چې دی دا ورسره هم چینج شي. بل دا چې د دې سره ستاسو موبایل چې دی دا نور هم محفوظ شي. نو په ټایم باندې تاسو اپډیټ چې دی دا کولی شئ. خو کم کسان چې دا تپوس کوي چې د دې سره به زمونږ ډیټا چې دا به ختمیږي که نه ختمیږي، نو د دې سره ستاسو ډیټا چې دا نشي ختمېدلی. لکه ستاسو ډیټا د دې سره نه ختمېږي، د دې سره خالص ستاسو موبایل چې دی دا اپډیټ شي، خو په دې باندې ټایم چې دی ډېر زیات تېرېږي. د دې لپاره ام بي چې دی دا هم پکار دی، یا وای فای چې دی د هغې سره تاسو موبایل یو ځای کړئ، نو هلو به کېږي. بل دا چې خپل موبایل یو فل چارج کړی، نو هلو به ستاسو سافټویر چې دی دا به اپډیټ کېږي. دغه شانتې ځینې کسان وایي زموږ موبایل ته سافټویر اپډیټ نه راځي. نو کوم موبایل ته چې سافټویر اپډیټ نه راځي، نو د هغې وخت شئ. د هر موبایل خپل وخت، ځینې موبایل ته د 3 کالو لپاره راځي، د ځینې موبایل ته د 4 کالو پورې راځي. دغه شانتې آیفون موبایل چې دی هغې ته د 7 کالو پورې راځي. په هغې باندې د وخت نه چې کله راوځي، نو په هغې کې لیکلي چې دومره وخت به تاسو ته دا اپډیټ چې دی دا به راځي. د هر ماډل جدا جدا دغه نو که ستاسو هغه ته اپډیټ نه راځي، نو ستاسو موبایل چې دی دا زوړ شی، نور اپډیټ چې دی دا دې ته نه راځي، نو هغه به تاسو په دغه زوړ حال سره کې چې دی په هغې کې به استعمالوئ.